بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة د اولسم رمضان بارکی څه خبرې شروع وي چې په هغې کې کم واقعات شوي دي. نو یو واقعه پکې د بدر شوی وه، د بدر جنگ پکې شوی و چې ډیر اعلی جنگ او مسلمانانو تعداد کم و، خو الله په مشرکینو باندې عجیبه رعب واچلو، هغې شکست وخوړو. نو دا د ایمان جذبه و قوت و. کله چې جنگ کېدو نو په دې وخت کې حضور پاک یو جنډه راواغېسته، هغې حضرت علي رضی الله تعالی عنه له ورکړه. ورته وایي ای علي وی دا جنډه به ته خوځې، دا به تا سره وي. او هغه جنډه څه شی وه؟ تور او سپینه شانتې وه. هغه د مور عایشې رضی الله تعالی عنها لوپټه وه. چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وله ورکوي ای علي وی دا د عایشې رضی الله تعالی عنها لوپټه ده او دا ستا دپاره لیوا ورته ویلی کېدي، جنډه ده. هغه به دا لهراوله خوځوله به. حضور پاک په دې وخت کې سوال کوي ای د عرش مالکه وی دا زما د عزت د سر لوپټه ده، وی د دې لاج وساتې. وی د عرش مالکه وی دا زما عزت ته ګورئ، د دې خیال وساتې، هسې نه زما د مسلمانان ذلیله نشي او زما د مسلمان رسوا نشي، الله ته جی وسول نه کوي. یو ناشنا نسبت دی دلته. حضرت علي صاحب یو د بچي حیثیت لري، ځکه زوم هم دی، تر زویم دی. مور عایشه رضی الله تعالی عنها د مور حیثیت لري، یو عجیبه مور ده. او په دې وخت کې درې نسبته دی کې ګوره حضور پاک ورته ای عایشې وي تم په جنګ کې شامل را سره. نو دا هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ده چې د دې لوپټه یو علامت د وجې نه په جنګ کې شامله شوې ده. او مور عایشه رضی الله تعالی عنها د دې یو مختصر شانتې تعریف، هغې هم دې تاریخ سره ډېر لوی کار دی چې کم بچې حلالي بچې وي هغه به د مور په صفت باندې خوشحالیږي. هغه ته چې د مور تعریف کوي نو هغه به اوچتېږي، یاره زما د مور تعریف خلک کوي، زه خو ډېر خوشحالیږم، زما مور دومره نیکه ښځه ده. دا عجیبه مور ده. ام المؤمنین د اول له حضور پاک په زندګۍ کې چې جینۍ ښځه راغلې ده هغه دا ده. پیلنې حضور پاک دا یو ښځه ده چې د نکاح نه اول حضور پاک ته د تصویر ښودلی شوی دی، دا نسبت دی. او حضور پاک د دې په کور کې وفات شوی دی، د دې په غیږ کې وفات شوی دی. داسې عجیبه نسبت دی د مور عایشې رضی الله تعالی عنها. 2021 احادیث د دې نه نقل شوي دي. د حضور پاک د کور د سفر اکثریت زندگی د مور عایشې رضی الله تعالی عنها نه محفوظه شوې ده، چې عایشې رضی الله تعالی عنها به حضور پاک احادیث نقل کول. 4,000 صحابه د دې شاګردان دي. تر دې پورې حضرت عمر صاحب ته ګورې څومره عجیبه مرتبه لري، حالانکه 28 یا 32 زیونه داسې دي چې په هغې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبره وکړه، الله د هغې مطابق اسمان نه حکم را نازلوي او هغه راځي هغه تپوس په مسله کې د مور عایشې رضی الله تعالی عنها نه کوي. فقیه الامت دې ته ویلی کېږي، دا د امت یو فقیه وه. اصحاب صفه په هغې کې بس 2000 طلبا به پاتې کېده د حضور پاک وفات نه پسته. د هغې محتممي مور عایشې رضی الله تعالی عنها ته میلو شوې وه. د هغې خوراک بندوبست به مور عایشې رضی الله تعالی عنها کول. او دومره بهترینه بیبي چې حضور پاک وفات کېږي د دې کور کې مې دفن کېږي هم د دې په ځای کې. عجیبه نسبت دی. او بیا د حضور پاک نه 45 سال بعد دا ژوند دی، 45 کاله د حضور پاک نه بعد هم تیر کړي دي. نو یو عجیبه نسبت د دې پاتې شوی دی حضور پاک سره. دا هغه یو ښځه ده چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام راځي په دې باندې سلام کوي. جبرائیل علیه الصلاة والسلام باندې دا سلام کوي او دا هغه بیبي ده چې دی حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام کتلی دی. حضرت جبرائیل علیه السلام مور عایشې رضی الله تعالی عنها کتلی دی. یو ځل په دې باندې څه منافقین یهودیان دا خو د اسلام مخالفین حضور پاک له به صدمه رسوله، یو ځل یې پې تهمت ولګولو. یاره د سفر نه راتله وی بعضې صحابه شاته پاتې شوي دي، وی یاره مور عایشې رضی الله تعالی عنها العیاذ بالله وی د دې نه بدعملي شوې ده.
اوهو دی خبرې چې د دواړو جهانو سردار لکم نقصان رسولې دی ډیر ناشنا خبر. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی دومره مې جړل وی 2 ورځې مې وی پسترګو کې دا خوب سرمنه د لګولې لکه د رانجو هغه سرمنې معمولی شانتي مطلب دا دی چې سترګه مې نه ده پټه کړې 2 شپې وی شپه ورځ به مې جړل او یو حضور پاک ما نه مخ اړولې دی وی حضور پاک صحابو نه تپوس کې وی سوکو ابو بکر صاحب نه تپوس کې وی سوکو او ورته وی حضرت اخو زما لور د زبه پکې سوویم او د سترګو نه غټي غټي وښکې وی یاره زه د خپل لور عزت خو خپله نشم خرابولی دی باره کې څه نه ویم. عثمان صاحب نه تپوس کوي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وی یا رسول الله وی تا د پاره پاکي بیبیانې دي که هغې کې عیب یا الله ته به ترې پاکېږي. حضرت علي صاحب نه تپوس کوي علي صاحب عجیبه جواب ورکوي یا رسول الله وی رب خو سخا موچی سخا مچم ستا په وجود باندې نه پرېږدي وی مونږ چرته په زندګۍ کې نه دي کتلي چرته سخا موچی یا سخا مچ را چې ستا په وجود باندې کینی نو ګنده بیبي به الله څنګه تعالی درکوي. وی د الله حکم ته لږ انتظار وکړئ. دې نه پس د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کوي عمر صاحب عجیبه فقیه دی یاره. حضرت عمر صاحب وی یا رسول الله وی تاسو چې کله مور عایشې رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړې ده نو هغه په خپله خوښه کړې ده که د رب په حکم مو کړې ده. حضور پاک وی زه خو د خپل اختیار سره خبر هم نشم کولی زه چې خبر هم کوم د حضور پاک د الله په حکم باندې کوم. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. حضور پاک وی زه خو چې خبر هم کوم هم د رب په حکم باندې نو ما خو به دا دومره لوی نکاح چې کوله ځان نه خو مې نه شوه کولی. یا رسول الله بیا څه غم اخلې چې په خپله فیصله نه کې ته رب کوي نو دا فیصله هم رب ته پرېږده ته ګوره رب څه کوي. حضور پاک وی د دې عمر د خبرې ماله دومره تقویت راکو وی زړه مې عجیبه ډاډه شو. وی زه راپاڅېدم وی راغم ابو بکر صدیق کره یوم میاشته مور عایشه رضی الله تعالی عنها هلته ناسته وه هغه به دومره جړل پلار ورته بچې که څه خبرې راته وکړه او ورته وی پیغمبر سره زه دومره مینه کوم وی زما چې پیدایش شوی دی وی اولني سړي باندې چې ما سترګې پرېوتي دا پیغمبر دی زمونږ وی ما خو بل سړي ته کتلی نه دي او وی ما نه په دې وخت کې حضور پاک مخ واړولو نو راغو حضور پاک کېناست وی ای عایشې راشه. عایشه رضی الله تعالی عنها رانغه خپه ده ښځې خو نو حضور پاک په دې وخت کې کېناستو په ځان یې څادر راواچولو. مور عایشه رضی الله تعالی عنها وی د حضور پاک د وحي حالت راته ښکارېده چې په پیغمبر اوس وحي را نازلېږي حالت به یې ده چې په حضور پاک به ډېره سخته راغه چې څښا یخني به وه سخته یخني په حضور پاک به خپله راغه. وی زه پوه شم جبرائیل امین راځي او ویړه مې درځېږي چې الله څه حکم به نازلېږي خو وی په دې باندې مطمئن وم چې یاره فیصله به د خیر کېږي. وی چې څنګه حضور پاک خپل حالت ته راغو وی راته وی ای عایشې مبارکه شه وی الله ستا په حکم کې 18 آیتونه را نازل که ستا براعت کې 18 آیتونه را نازل که. وی په دې وخت کې ابو بکر صاحب د خوشحالۍ نه جاړي وی مور مې جاړي وی مور راته وی ای عایشې وی لاړ شه حضور پاک لا وی مې نه ځم حضور پاک لا وی زما براعت اعلان رب کړی دی حضور پاک نه دی کړی وی اول به د خپل رب شکر گزاري ادا کوم بیا به حضور پاک لا راځم. دا هغه مور عایشه ده چې الله رب العزت په قرآن کې د براعت اعلان کوي. او یاره سخی نااشنا سخاوت دی پکې د دې یو وروارو هغه به چې ډېر سخي و نو هغې به چې کله پیسې راواستولې نو دې به ټولې پیسې راواغېست صدقه به یې کې نو یو ځل هغه ورته وایي موږ تا له پیسې راستو ته صدقه کې او ورته وایي تا نه زما پیسې اخیستل بنوي ته ما د نیکۍ نه منې کې تا د ایمان جذبه وه او نن سبا زمونږ خلک مونږ داسې هستیانو پسې خبرې کوو چې رب د هغې براعت په قرآن کې ذکر کوي. اکثر دا وګورې که نه د شیعګان لګي مور عایشې رضی الله تعالی عنها پسې بدرد وی نور داسې دا روشن خیاله چې ځان ته وی د دې خلکو قربانیانې چې وګورې ما پرون خبره کوله دا معاذ و معاوض رضی الله تعالی عنه چې یو بل نه ځان مخکې کوي
د 1400 کالو به څه ماشومانې زمونږ ماشومان ګیمونو خوړه لوبو خوړه مونږ ماشومانو ته هغه ښایو او هغې سنې اوچتې وي یا رسول الله وی اجازت راکوه چې جهاد کې شاملېږم او بیا دا د هغه ابو جهل مرداری دا د ایمان جذبه ده قسم مې د پربې د صحابو یو نقطه هم څوک نشي رسېدی د صحابو شان دا دی که نه ټوله دنیا چې راجمع کې ټوله دنیا حضور پاک ته نه رسي د دې ټولې دنیا نیکان صلحا تابعین فقها څومره نیکان خلک دي دا ټول راجمع کا صحابه خو پرېږده یو جنگ شوی دی مسیلمه کذاب سره په هغې کې یو صحابي دی وحشي ورته وایي هغه ته حضور پاک کوي یاره وي تا زما تره وجلی دی د ما مخې له مه راځه ما ته تره یادېږي نو هغه په دې جنگ کې شریک شوی دی او د مسیلمه کذاب مردار کړی دی نو علما وایي چې دا ټول د دنیا نیکان خلک راجمع شي وی وحشي چې په کم اس باندې سورو وی د هغه اس د خپو دوړې ته هم دا ټوله دنیا نه رسي صحابو خو لوی شان دی دا د صحابو مقام دی نو دې میاشت سره د ننني تاریخ سره 19 رمضان سره د مور عایشې رضی الله تعالی عنها نسبت دا دی چې هغه په دې شپه باندې وفات شوې ده په 19 رمضان باندې او یو بله واقعه پکې ډېره عجیبه شوې ده د حضور پاک د زړه ټوکړه حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها هغه وفات شوې ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بدر ته ځي په دې وخت کې حضرت عثمان صاحب ورته یا رسول الله زمزم وینا وی ته مزه پتا د خپلې بیبي حق زیات دی زما بچی د هغې تیمرداري وکړه د هغې خدمت وکړه او ورته یا رسول الله وی د جهاد حکم افضل دی وی یقینا افضل دی وی ته داسې وی زما په حکم باندې چې ته په جهاد کې مونږ سره شامل یې په بدر کې شامل یې د هغې نوم ستا پکې شته خو زما د دې لور خدمت وکړه هغې چې کله خدمت وکړو نو دا حضور پاک چې بدر نه واپس راځي دا وفات شوې ده چې راغو نو کفن دفن شروع تدفین کېدو نو په دې وخت کې یو صحابي راځي حضور پاک چې څنګه راننوځي اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی نو هغه حضور پاک له مخې راځي نو هغه ټایم کې خوشخبري سناوي چې یاره مسلمانانو جنگ وګټلو لویه فتره سم عجیبه خوشحالي وه په حضور پاک باندې چې کله اسامه بن زید راځي نو حضور پاک ورته وی ای اسامه وی زما رقیه څنګه ده حضور پاک ورته وی وی زما رقیه څنګه ده ورته وی یا رسول الله وی رقیه تدفین شروع دی په جنت البقیع کې هغه وفات شو هو حضور پاک په جړا شو نه کور ته تللی دی نه چرته مسجد ته تللی دی حضور پاک ډایرکټ لاړو جنت البقیع ته په دې وخت کې فاطمه رضی الله تعالی عنها وړه ده صحابه ورته یا رسول الله وی د قبر واپس رو کاږو چې تاسو ګورئ وی نه وی چې کله یو ځل ختم شي دا الله ته حواله شو نو وی یا الله وی رقیه مې تا ته حواله کا لاړه وی رقیه او مې نه کته په دې وخت کې فاطمه رضی الله تعالی عنها ډېره وړه ده جاړي دومره جاړي حضور پاک سره وی یو رومالو وی دې له به اوښکې پاکولې وی حضور پاک ته وی ما نه زما خور لاړه هغه د خویندو خپلو کې ډېره مینې وی چې وفات شوه نو وی په دې وخت کې حضور پاک هغې له اوښکې پاکوي فاطمې رضی الله تعالی عنها له وی لږ ساعت دلته کې حضور پاک ناستو بیا لاړه او دعا یې د مغفرت ورته وکړه نو هغه هم په دې ورځ باندې وفات شوې ده نو دا یو څو سانحې دي چې د بدر واقعه په دې کې شوې ده مسلمانانو ته خوشحالي ملو شوې ده په دې ورځ باندې بیا 45 سال بعد د حضور پاک نه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وفات شوې ده هم په دې تاریخ باندې رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شوې ده نو په دې کې موږ ته یو سبق ملاویږي د خپل اولاد د خپل هر څه نه مال نه موږ ته افضل د الله حکم دی حالانکه د پیغمبر لور د وفات کیږي حضور پاک بیا هم د الله حکم له ترجیح ورکړه حالانکه ایثار شوی به که نن نو سبا به تلو ولاړو حضور پاک د الله حکم مخکې که حضور پاک زموږ دپاره څومره قربانیانې ورکړي دي یقینو کې چې څوک به د خپل بچي دپاره دومره قرباني ورنه کړي یو بچی به د خپل پلار له دومره قرباني ورنه کړي چې څومره قربانیانې حضور پاک موږ دپاره راکړي دي او موږ څوک دین پورې خندا کوو دین مو شاته وغورځولو سنت لباس پورې خندا کو سنت پورې زمونږ خندا ده د مونږ وایو چې یاره په بار ملکونو کې د حضور پاک شان ګستاخي کېږي د هغې نه زیاته خو یې مونږ کوو
کم یو سنت هم کړی دی سنت باندې ما عمل کړی دی اسې نه د قیامت پر ورځ حضور پاک ته ور وړاندې شو هغې وی لرې کوي دا څوک دی خو ما پورې خندا کړې ده بیا به څه کوو دعوې خو ډېرې غټې غټې کو خو چې اعمال هم هغه شانتې کو الله رب العزت ته زموږ د ټولو نه راضي شي او الله رب العزت ته د دې ورځ په برکات باندې زموږ د ملک نه د عالم نه د آفت ختم کی ځکه په دې ورځ باندې اسلام ته یو قوت یو خوشحالي میلو شوې ده په 19 رمضان باندې صدمه میلو شوې ده خو هغه غم او خوشحالي دا غرور او خور دي دا راځي خو لویه خوشحالي میلو شوې ده الله تعالی دې د دې خوشحالۍ په برکت باندې زموږ د ملک نه دا ټول آفت ختم کی د ټول عالم اسلام نه ختم کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین